د یو مسلمان غیرت چرته دا ګواره کولی شي چې په ښکاره باندې یا په پټه باندې یو سړی لګیا دی او د خپل قادیانیت تبلیغ کوي لګیا دی، د خپل عقیدې مطابق هغه د قرآن نشر کوي، طباعت کوي، پرنټینګ کوي او بیا د هغې تقسیم کوي. دا خبره بالکل زمونږ نه ده منظوره، ناقابل قبول. مسلمانان کله به هم دا فیصله قبول نه کړي. قبول به وي که نه به یې قبول؟ نه به یې قبول. انشاءالله لاسونه اوچت کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې، په عزت باندې، په حرمت باندې انشاءالله موږ به خپل ځانونه به هم قربان. ورځو کې څو کاله مخکې دی د قرآن یو تفسیر ولیکلو. د هغه تفسیر نامه ده تفسیر صغیر، او د دې چې دا کوم عقاید دي هغه ټول عقاید په دې تفسیر کې شامل کړل. خلک راپاسېدل، عدالت کې ریټ وکړلو چې دې تفسیر چاپ کړی دی، خلک دوکه کوي، د دې تدارک پکار دی. هغې باندې چا ایکشن وانه غستلو. د قادیانیانو اعلان وکړلو چې موږ به د دې تقسیم به هم کوو. په ربوه کې دی اجتماع وکړله او دا تفسیر تقسیم کړلو. بیا دوباره دا خلک لاړل عدالتونو ته او په دې باندې دوباره کیس وکړلو او دا سلسله په عدالتونو کې را روانه ده. سپریم کورټ ته دا کیس راغللو، ډېره موده دا کیس چلېدو، ډېرو خلکو ورکې بیانونه جمع کړل. لیکن څو ورځې مخکې پرون بله ورځ سپریم کورټ دې حوالې سره بیا فیصله ورکړې ده چې هغه د قادیانیانو په حق او په تایید کې ده. یو داسې فیصله یې ورکړې ده، هغه یې ویل چې دا د دوی قرآن دی او دوی په خپل ځای کې د دې تقسیم کولی شي. موږ د خپل قابل قدر عدالت عالیه نه تپوس کوو که چېرې په دې پاکستان کې دننه یو کور کې یو سړی ناست وي او هغه د پاکستان د سالمیت خلاف سازش کوي، نو آیا آئین پاکستان یا زموږ د ملک د عدالت چې دی نو هغې ته به اجازت ورکوي چې دی په خپل چاردیوارۍ کې دننه لګیا دی موږ ورته غږ نه کوو؟ چې یو ریاست دا خبره نشي تسلیمولی چې په ریاست کې دننه په ښکاره وي که په پټه باندې وي د ریاست خلاف څوک خبره به نشي کولی، د ریاست د آئین نه متصادم څه عمل به نشي